ما دا خبره کوله بیګا مې تاسو سره د دې حوالې سره خبره شوې ده. دلته اربونه کربونه روپۍ په جلسو باندې لګي. زما د دې نوخار ځوانان دا به جلسو له راځي، مونږ به هم ځو او سیاست دی کوي. به زه دې نوخاریانو ته یو ریکویسټ کوم، درخواست کوم چې یو خو که زما دا خبرې پې ښې لګي نو زمونږ چې څومره یوټیوب دا چینل دي هغه لینکونه زه شیر کوم، صدای نوشهره، تفهیم الرحمن، نوشهره پریس کلب، نو دا تاسو سبسکرایب کوئ. وخت په وخت په دې باندې به تاسو ته ډېر ښه ویډیوګان راځي او هغې باندې به تاسو ته انفارمیشن هم راځي. بله زما د دې نوخار دا نوخاریانو سره کلوار نه دی چې تا ربونه کربونه روپۍ ما باندې په جلسو لګې. ما سره دعوې کې چېرته د نوکرو دعوې، چېرته د سکولونو دعوې. په سکولونو کې استاد نشته، اسپتالونو کې ډاکټران نشته، اسپتالونو کې سپیرټ نشته، سرنج نشته، مالوچ نشته، ټیشو پیپر نشته، دوایانې نشته، پیراسیټامال نشته، سپي پکې ګرځي، سټاف پکې نه. او عربونه کربونه دما په دې نوخار دما په دې نوخار کې په جلسو لګي. بیا زما د دې نوخار نه دا دومره غټه غلا شروع ده چې ما په بیګام خبره کړې ده او زه به بار بار کوم چې د عربونو کربونو میلیونونو سونه دلته نه اوزي او زما دا نوخارې، زما ځوان، زما د اخیسته ځوان هغه د ملک په مختلفو پټرول پمپونو کې او په کپنو کې دا پیپړې تباه کوي او په لاعلاجه مرضونو کې مبتلا کیږي او واپس راځي او بیا دلته خپل ژوند تیروي. او د هغوی چې کومه سونه ده او سره زر دي او تور زر دي او د شاهانه ژوند هغه سهولیات نو هغه ترېنه غلا کیږي. او موږ ته دلته کې جلسې روانې دي، د 500 کالو نه را سره دا وعدې کیږي چې دا بدله کوم او دا بدله کوم. ټوبیلونه مې بند دي، فلټریشن پلانټونه مې بند دي، سکولونه مې تباه دي، استادان پکې نشته، چاته په سکولونو کې میخې او زناور دي. موږ له به غوسه نه راځي، خفه کیږو به نه. نوخار زما په دې خبرو مه خفه کیږئ، دا زما د زړه آواز دی او دا ستاسو دپاره دی. د دې تپوس به نه کوو. دا د نوخاریانو سره مذاق نه دی، دا د نوخاریانو سره ټوکې نه دي، دا د نوخار د تورسرې سپکاوی نه دی چې د ضلع کې سره زر روځي، کوله روځي، معدنیات دي، د عربونو کربونو غلا دلته نه کیږي او زما د نوخار تورسرې هغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کارت پسې په سنټرو کې د هغوی عزتونه تار تار کیږي، لوپټې غورځېږي، دیکې خوري، وال ټکول خوري، بېعزتیانې کیږي. دا ظلم نه دی، دا ظلم نه دی چې زما نوجوان هغه بار مزدوریانو کې نوکونه غورځوي، ګنجی کیږي، سرونه ګنجي شي او واپس راځي او د هغه دلته چې کوم سره زر دي نو هغه غلا کیږي، د هغې غلا کیږي، ټوټل مسلسل غلا روانه ده. یار داسې څوک نشته په دې باندې کیسونه واچوي، داسې څوک نشته چې د دې تپوس وکړي، داسې څوک نشته چې د دې حوالې سره د مشرانو نه همدقسې په خوږه ژبه تپوس وکړي چې صاحبه ټول عمر مې دله ووټ درکړی دی، دا 40 کاله کې زما د دې ضلعې دا مقدر بدل ولې نه شو؟ زما د دې ضلعې دا سونه تر اوسه پورې غلا کیږي ولې؟ د عربونه کربونه روپۍ دا چته لاړې، د عربونو کربونو د کولې دا پیسې چته لاړې، د عربونو کربونو روپۍ دا شګې چته لاړې. احتساب هم نشته. پکار دا دی چې څوک حساب کتاب والا را پیدا شي، حساب کتاب ورسره وکړي. موږ سره به همدقه وعدې کېږي چې کلاس 4 دله کوم، کس دله نوکر وم او چې نوکر کې بیا په ټیمېګانو کې تنخواګانې نه. یار داسې ضلع چې په هغې کې سره زر روزي، تور زر روزي، کاڼې خرڅېږي، شګه خرڅېږي، اوبه شته، فصلونه کېږي، زرخیزه ځمکه، لوی لوی غرونه، دنګ دنګ غرونه، فیکټریانې دي او د هغې په ټیمېګانو کې بیا ملازمینو ته تنخواګانې نه میلاویږي، تنخواګانې په نمبر علي. په اسپتالونو کې هم دغه حال دی، په ضلعي دفترونو کې هم دغه حال دی، هر طرف ته دغه حال دی. او په کورونو کې مو تیاره ده، بجلي نشته، سیند را سره خوا کې بهیږي. مړه دا خو یې که په دې سیند باندې د دې ډانګو په ځای جرندې جوړې کړې وې، وړې وړې جرندې دې کلو ته، نو د هر کلي به خپله بجلي وه او خپل رڼا روښانه ښار به څنګه چې د شپې تاسو کتلي یئ د چراغ سیمټ فیکټرۍ او د عسکري سیمټ فیکټرۍ هلته چې وردن نه شئ نو ته به وایې دوبۍ ته راغلم، دومره رڼاګانې وي، دومره بلفونه بلیږي. او زما نوخار په تیارو کې ډوب پروت دی. زما نوخاریان په مختلفو لاعلاجه مرضونو کې مبتلا دي. دلته کینسر په کم
حالت سره تیزی سره روان دی، دلته د ګردو چې کوم مرضونه تیزی سره روان دي، یار دا ظلم نه دی، دا د دې نوښار بزرګانو سره ظلم نه دی، دا د دې نوښار نوجوانانو سره ظلم نه دی، دا د دې نوښار نوښاریانو د دوی سپکاوی نه دی، دا دوی سره ټوکې نه دي، مذاق نه دی، تپوس پکار دی. ای نوښاریانو زه درته ریکویسټ کوم، درخواست کوم، مونږ به هم تاسو سره دې جلسو کې هره جلسه کې در سره شریک یو، خو کم از کم تاسو له چې اوس دا مشران راځي نو دا تپوس نه کوئ چې زما سونه مو چته وړې ده. څومره چې دي زه د چا نوم نه علم، تر اوسه چې کم خلق راغلي دي هغوی د دا تپوس وکوي چې دا دومره هر څه مونږ سره د دې قابل ولې نه شو چې د قید غونډې کوي، دا ولې په پټه باندې خود ساخته کیسونه پکې دي، بیا دا مدنیات دي. د دې حوالې سره په دې ادارو کې خود ساخته کیسونه اچولې شوي دي. هماغه خلک دي، یو ګروپ دی، یو په سټیډر راخیستی، بل په عدالت کې، دې عدالت کې، بل هغه عدالت کې، بل ډپټي کمشنر سره درخواست ورکړی، نو هغه شی قانون ته بند کړی او په خپله ځي هلته د شپې او ورځې هغه چالو وي. تیرو څلوېښتو کالو کې دې نوښار سره دا کې لاړ شوی دی، جیلي مقدمې اچولې شوي دي، سره حکونه پته یې نه لګي، هلته کې داسې کمپنیانې دي چې سټیډرونه دي او خود ساخته جنګونه پکې وشي، فیارې پکې وشي، او چې کله حکومت لاړ شي نو یو ټرالي او ټیکټر راولي، پرچه وکړي، وایي موږ لاړو کاروي وموکړه. مړه دا دې نوښاریانو سره مذاق نه دی، ټوکې نه دي. ما ته اکثر خلک وایي دا مړ به دي، نو مرګ خو په نیټه دی، مرګ په خپل وخت دی. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. یو منټ له مرګ مخکې رستو نشي کېدی، نه په سفارش کولی شي، نه په زور کولی شي، او نه په زبردستي کولی شي. زه دې نوښار ته یم حق خبره وکړئ او د حق خبرې دپاره راپاسئ. اوس دا موجوده چې کوم صورتحال دی، مونږ هم بل ما خبره وکړه چې د دې ازاخیل سنټر باندې ماشومان د نمونیا د وجې نه د یخنۍ سخت یخنۍ د وجې نه مري. د پنجاب نه په زور ګاډو کې راواچوي، کلو ګاډو کې راچولي دي. یار دا پښتانه دي، دا ماشومان دي، انسانان دي، د ګډو بیزو غوندې په ګاډو کې راچولي. ما سره فلمونه ویډیوز شته داسې راچولي، نو هغه ټوله شپه چې هغوی په یخنۍ کې راشي نو دلته کې بیا په دویمه ورځ د هغوی سینې خرابوي، بیا یې نمونیا ووایي، بیا د هغوی علاج دپاره دلته امبولینس شته. 15 ورځې 10 ورځې وشو موږ چغې ووهو دوی ته چې هلته ډسپنسري قایمه کوي. الخدمت فاونډیشن دومره غټ تنظیم دی، نوم یې په کندو کې نه ځای کېږي، د هغه امبولینس هم نشته. امه ویلفیر ټرسټ هلته دومره غټه اداره ده او د ټولې دنیا ټیکی په سر اخیستې ده. دلته د پوزې لاندې دا دومره لوی هنګامه روانه ده، دې کې یو امبولینس نشته. نور تنظیمونه دي دلته ډېرې غټې غټې دعوې کوي. ورسره خوا کې د پیرپای اسپتال دی، پکې په سوونو ګاډي ده ولاړ دي د هیلث. پکار دا دی چې دغلته پکې یو 2-3 ډسپنسریانې قایمې کړي، هغوی دې کوي وینې اچار کوي نه کوي. زه انسان یم، زما د انسان په حیثیت باندې فرض دی. زه دا وایم دلته اسپتالونه دي، په دې کې م امبولینس شته. تر کومې پورې چې هغوی د یونیچیار مدد نه دی راغلی، نو تاسو خو کولی شئ امبولینس یې وله ورکوئ. زه د نوښار ضلعي انتظامیې ته ډاډ ورکوم، خراج تحسین پیش کوم، د خپل وس مطابق هغې غریبانو ډېر څه وکړل، روټۍ پې تقسیمې کې او خپل وس مطابق په مخه خم ورته وایي، خپل وس مطابق یې وله شپه هم ورکړې ده، زیم وله تیاروي. خو دا د هغوی د وس کار نه دی. دا دومره لویه هنګامه چې جوړه شوه، اوس دومره زیات تعداد شو او موسم یخیږي. زه خو دا ویم انساني حقوقو تنظیمونو ته او دې سیاسي مشرانو ته او دې پښتنو ته چې راپاسئ، دی د ځي مهاجر به ځي، هغه به خامخا ځي، ملک آزاد شو. زما دغې سره کار نشته، انسان سره مې کار دی. انسان دلته کې ماشومان، بزرګان، زنانه، هغه په مختلفو قسمه مرضونو کې د دې یخنۍ د وجې نه مبتلا کېږي. او بیا چې دلته نه پنجاب نه په ګاډو کې راشي، هغه هوایي بیله وایي، ورسره هیڅ هم ني. بیا چې دلته نه په ګاډو کې واچوي د ګډو چیلو په شانتې دی او افغانستان ته رسي، نو به نورو مرضونو والي. انسانیت تقاضا دا ده چې دې کې دې سلووالی راولي، چې 10 ګاډي تلی شي نو 10 راولي. نور دې داسې تنګول او غوبل دې نه جوړوي چې دلته دغه نه بار میله جوړه ده او بیا ورته نه اوبه ورکولی شي او نه ګولۍ ورکولی شي، ډسپرین ګولۍ هم وله نشي ورکولی. الله به تپوس کوي دا ماشوم چې نن مړ شوی دی، دې باندې زما زړه د وینو په اوښکو باندې جاړي.
زه دا وایم د انساني حقوقو تنظیمونو ته هم د خپلو سیاسي عمایدینو ته مشرانو ته چې انسانیت تقاضا دا ده چې دا سهولیات نشته UNHCR هم داسې ذمهداري نه قبلوي افغان حکومت هم نه قبلوي پاکستان سره هم دومره وسایل نشته نو یو د پکې سلووالی راولي او بل د یخنۍ راتلو دا چې کوم موسم دی نو دا موسم موضوع نه دی د داسې دغه دپاره عارضي طور باندې دی کې تعطل پیدا کولی شي معطل دي کې 3 میاشتې پس دي کې 5 میاشتې پس دي کې چې ګرمي شروع کېږي موسم بدل شي بیا دي کې ځکه چې خطرناک وبایي امراض دې نقل مکانۍ کې را پیدا کېدی شي او بحیثیت انسان الله تعالی به موږ نه تپوس کوي زه د ټولو مشرانو ته وایم په دې د سنجیدګۍ سره سوچ وکړي پښتنو ته وایم پښتانه دې په سوچ وکړي او بیا به زه ووایم چې زمونږ دا نوښار د ګلې ګلزار نوښار دی دا د سویزرلینډ دی دا دې سره غرونه شته دې سره دریابونه شته دې سره ډېر دنګ دنګ غرونه او شنه شنه غرونه شته فصلونه شته اوبه شته په دې باندې کې د هیڅ هم کمی نشته او که کمی دی نو هغه د عقل دی زما هم د عقل کمی ستا هم د عقل کمی او زمونږ د دې مشرانو هم د عقل